रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तो के यूसुफ नेस्ती याकूबाश, तो के यूसुफ नेस्ती याकूबाश, हम चो बागिरियो आशुबाश। गर तो शेरी नेस्ती फरहाद बाश, गर तो शेरी नेस्ती फरहाद बाश। चून ये लैला तो मजनून गिरदफाश। देमो ख्वाजी इज़्ज़तमन वृणे दकीम आयत करीमा चमूद तुस पमख के तिलावत को पदा के परवरदिगार आलम फरमी चेतूस दे मूद नरज़गैना ओ दे मूद नफरमानैना खपल जुनिना दा बच सोतई ओ मुता देर नजदेवली आगा ज़राए आगा तरीके दे हगे तलाश कई चे पक्कीमा तरीका सरो मीश परवरदिगार आलम ताविर नजदीशी दे परवरदिगार आलम हागा अमालिना चे परवरदिगार आलम फरमी चे दागा तुस्कई दागा परवरदिगार आलम ता पसंद भी हागा अमालिना चे चूक को दागा इंसान व परवरदिगार आलम ता इंतहाई वेर महबूब वेर ग्रोनवी परवरदिगार आलम खुलसा खबर दो चे कला हाँ दे परवरदिगार आलम नेक सालेह बनगुन दे अल्लाह दोस्तों दे हगे सारा कला चुक खालिस दे परवरदिगार आलम दे रज़ा दे पूरा दे हगे सारा दोस्ती को दे हगे सारा पलगेरात शुरावी दे हगे सारा दे अल्लाह दे निके बनगुन सारा चुक दे हगे सारा दोस्ती को दे हगे सारा पलगेरात शुरावी दा दे परवरदिगार आलम दे दोस्ती आगायुआ तरीका ओ चेचुक दाता वसीला है यही दाता वसीला यही दे अग नेक इंसान सारा चकला सड़ाई दोस्ती शुरावी दे अगे पवाजा सारा परवरदिगार आलम आ वसीला वेरता वो गर्दी अगे पवाजा सारा दाए हाँ अल्लाह ता वेर नजदीशी ओ मीशतोस
وختي نای د پښتو نقل دی په میشتوس کې چې یا میړه شه یا د میړې لمنې ونسه یا په خپله میړه شه یا د میړې لمنې ونسه څه مطلب چې د هغې په نقش قدم باندې روان شه د هغې په مانډه باندې روان شه د هغې ملګرتیا اختیار کا او دا خبره یقیني ده چې څوک د پروردگار عالم د دوستونه سره د هغې سره دوستی کو د هغې سره ملګرتیا کو د هغې سره خپلګرات شوروي دا د الله دوست وي چې څوک د پروردگار عالم د دوستونه سره او د پروردگار عالم دوستون څوک دي علما دي د علم نه بغیر څوک ولی الله د خدای دوست جوړیدای نشي شرط ورته واله علم دی د الله د دوستۍ د پوره اول شرط علم دی بغیر د علم څوک د الله دوست جوړیدای نشي نور کا یو کاس د پروردگار عالم د دشمنه د الله د مخالفینه څوک دوستی کو د هغه ملګرتیا کو دا د پروردگار عالم دشمن وي د الله د دوستونه د دشمنونه د مخالفین ملګرتیا شوراول دا انسان دا د پروردگار عالم دشمن وي سول نه پېښېږي چې د تو یو کس دشمن وي تو مخالف وي څوک د هغې سره ویلوړ نوست کو د هغې ملګرتیا کو سول نه پېښېږي که ته په خوله هېڅ نه یایې خو زړه د غوټ ځنې پرې وي چې مو څه به در سره کړي دي چې ته د مو د مخالفین د مو د دشمنونو ملګرتیا کې هغې سره ورته ویلوړ ورته ګرځې په دغې رنګ خبره د پروردگار عالم حدو چې کله څوک د پروردگار عالم د مخالفین د الله د مجرمونه د الله د رسول د دشمنونه د هغه سره دوستی کو خپلګرات ور سره کو او بیا یې دا توقع هوي چې زه د الله دوست جوړ شم پروردگار عالم یې چې په دغه رنګ نه دو تو د مو د دشمن سره تو د مو د مخالف سره د اکثر د ملګرتیا وي د اغنو د اکثر د دوستی وي بیا امید مونږه دلاره چې زه د پروردگار عالم دوست جوړ شم پخپلا پزړه کې انصاف وکړي چې کله د تو دشمن د تو مخالف وي دا تو ته در خپل دای شي سول نه پېښېږي چې دا په تو باندې شو لګي نور چې څوک د پروردگار عالم د دشمن سره د مجرمون سره د هغه سره وی لوړ نوستوي د هغه سره ملګرتیا وي دا چیرې نشي کېدلی چې دا د پروردگار عالم دوست وګرځي
دا کیم اشعار چې مو درته وویل په دا کې دا شاعر دا یایي چې یا خو انتہائی حسین انتہائی کشلائے دے شی اخلاق انسان دا دے زنہ جوڑ کا دے کشلی اخلاق یا دے لیلا او دے شیرینی دا نوی در خب پیرا بیا د خپل ځونه خو لیلا یا شیرینی جوړه کا داغه خوشالي اخلاق مطلب څه چې په خپل د اخلاق خوشالي نه دي بیا د هغه کسونه ملګرتیا خو اختیار کا چې د هغه اخلاق خوشالي دي کا نور نشي د لیلا د شیرینی عاشق خو خپل د ځونه جوړ کا د لیلا او د شیرینی خپل مخلص کو د ځونه جوړ کا آخر میں گرست کئی عیب پوش خلق آخر میں گرست کئی عیب پوش خلق شد مستجاب دعوت او گل غزار شد مولانا رومی ای چې اغزی جړل چې پروردگار عالمه زد اغزای پیدا کړای هر څوک د مونږ نفرت کو د هر څه شي عیبینه د پټ کړی دي ته ستار العیوب یې د عیبې پټوین کوي پروردگار عالمه په مو باندې د خپل د رحمت نظر وکا مولانا رومیای چې په غیزي کوي پروردگار عالم هغه سول قبیل کو ورته ویل اغزیتا چې ته د ګلونه لمن ونسا چې کله د ګلې لمن ونی ولا چیرو هم علي ته د بغنا نو وبسي د ګلاب په ګل پورې اغزی دي چې د ګلې لمن یې نیولې دو چې کله څوک پرې کوي ها عملی ورته چې خبردار چې بیا دغه ګل ته ورلاند نشي او چې کیمه ګلې اغزای چې کیمه اغزای د ګلې لمن نه دونی ولی خالی اغزای مالی د بخنر وبسی په وځي باندې پلا جمع کو اسه یور ورکو موتو تا دا مولانا روم دا سبق کر کوي چې کا پخپل اغزای نیک عمل د نشتا دار خود علماء لمن خوون ساده نیک خلق چې پابونده د پروردگار عالم کی رحمتنا وی تو هم پروردگار عالم نه محروم وی دمو عزت منه د پروردگار عالم د دربار یو دغه دروازه د الله د دوستۍ د الله د خپلګرات اگر کا دے تو انتہائی دے ولایت نیک صالح دغه عملینا دے ویل نوی او یو دروازه دا چې دے تو انتہائی نیک عمل دے نشتا دے ایمان دشتا اسلام دشتا دے زړه دے دا غوړي چې شمه کړای خود نفس کمزوري دی دا نفس دا در پسې دا د طرف ته نه پریږدي بیا دلته پروردگار عالم فرمی چې بیا د نیک بندګونه د هغه سره اته ځون بیا دمر ور نږدې کا
आदे परवरदिगार आलम नेक बंदगुन आता दम रावेर जुन वर नजदीका चे पदा दुनिया के हाँ और दे क़यामत पर इस बंदे और किमी इंसान वी चे कला दाऊ को दे खपल जुन दे पुराई खाली को या दे खपल दे खानदान दे पुरा को दाखो सदे अकल वाला खबरा हना दो दावो चे के हागता हाँ चे कीम दे तो दस्तोन दी दे तो सरख पलगेरात को दे तो सरावी लोड नोस्तवी कला चे दावो गोड़े अखपल दस्तोन पर दावो के लिए मावी रवा खामा खा आगा तो हाँ सड़ाई दाऊ खुदा दे परवरदिगार आलम कानून दाए खूब मीश्तुस खुदा आई चे दे अल्लाह दे दोस्तों ने सरा दे अल्लाह दे निक बनगो ने सरा खपला दोस्ती शुरावई दे हगे पलियार बुंदे द्रिमई दे हगे प नक्शे कदम बुंदे द्रिमई दे अगे सारा खपल गेरात हशुरावई खो इंसान आदे नफ्स ख्वाहिशात पदाब से रऊन भी शैतून ये दाता नपरिश दी शैतून ये पखपला मांडा पखपला लियार बुंदे रऊनवी 24 घंटे पसीवी आका दे दीन ना खिलाफी आका दे खुदाई दे रसूल दे लियारे ना हाँ खिलाफी दख्ता रफ्ता दावत वर कई वर सराग इंसान दाई सिर्फ दे टूले दुनिया खवानात पाऊ मरगून दे जंगल खवाना जमारी पड़ांगून लेवून मंगरीना लाड़मून दाहां दे इंसान कदर पेशानी दे अल्लाह दे दोस्तों ने दे अल्लाह दे मलगरिए दे अल्लाह दे बनबूने दे अगे कदर पेशानी सिर्फ यो इंसान दा चिदाए कदर न पेशानी दे अफ्रीके पजंगल के बर्बर कबीलावा पगजिकी के इस्लामी फौजीना आगा इलाका तो विरगलन आ इलाका फतह कड़ला चिकला और फौजीना ब्योर वपाशवल इंतहाई जंगली खाल नन हाँ दहेज शिना नदी खबर ख्वारों की हद जंगलियों ने दाए अगो ब्या बगावत शरीक सरकशी शरीक लला आखिर के दे अग जर्नल दे इस्लामी फौज दे अगे जर्नल अग दा फैसला वकला चे दुलता पदाज की जका चे सहाबा किराम मुसलमान फौजीना और चौरे पूरे तलल पलियारो देता ज़रर नुकसान व रसो दा ऐलान या वकचा दुलता मुस्तकिल तौर बंदे वा चौड़ई चौकई दगे ज़रूरत है युवा कास्वर तो जर्नल ताचे पदाजी की पदक जंगल के ज़मारियों ने खोरी नश्ता दे पड़ंगों ने नश्ता दे लेवों ने नश्ता दाए मंगरीना लड़मीना नन दे अफ्रीकी जंगल पता नन वक्त के चेदे इवोश खोरी नश्ता लेके
دلته خو د اسلامي فوج د پورا تم کېدل چلوټ سړی بهر ته قدم نشي کشولای دا خدای د پورا داستو لکه خودکشي دغه جرنیل ورته وویل چې د مو په فوج کې ځنې کسون څه کسون اصحاب دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګری دا د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام دور په ختم کېدل اخري دا دغه وخت خبره ده آیر وغوښتل جمع شو سره کښېناستل دغه کېلې د پوره ځي خوښ کړ دغه جرنیل دغه یوه صحابي ته وویل چې ته دا حیوانات ته اعلان وکړه چې میر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اصحابي د هغې ملګري د هغې سپیونی مشتا دلتا د یوې کیلې د جوړولو ضرورت دی توس د خپلې میلې د خپل کورینه د خپل غورینه دا د میر د پورا خالی کوي دغه صحابي چې کله دغه اعلان ورته وکړ ورته ویل چې فرتخلو او د ځنګل حیوانات د خپل مکانینا د خپل ځاینا د خپل کورینا پرېږدئ لار بار په نور ځاینا کې نور وطنینا کې خپل ځاینا درته خوښ کړئ دا میشتا پرېږدئ تاریخ په کتابینا کې درېمي چې زمریون پړانګون لیوون چې څومره حیوانات دی حتی چې مژکې ها نور خو پرېږده غونډې حیوانات هغه نوره خو پرېږده خپل بچون یې هم په خوله کې وخستی وي هر طرف ته یو جلوسین روان وطن ورته خالی کو گفتایے او گفتایے اللہ بود گفتایے او گفتایے اللہ بود گرچہ از خلقوں میں عبداللہ بود مولانا روم فرمی چې اوس خو د یو انسان په خوله باندې ووته خو اوس نه و د پروردگار عالم د قدرت یوه نغاره وه هر طرف ته دا حیوانات په لپس روان ځنګلي ورته خالی کړ یو انسان دی چې هغه خپل خواهشات یې په مخ کړي دي دا ته نه کسي چې دغه خبره دغه عمل دغه کور زکه
پدا باندې پروردگار عالم د منا روزي کیږي کنه رضای کیږي که خالص صرف خپل خواهشات پیرا کو د انسان صرف یکیو دا انصاف تای نور په وځي کې انصاف نشته دا انصاف یې دای چې خپل خواهشات پیرا کول خدای کا ناراضی کیږي کا روزي کیږي د خدای پیغمبر کا ناراضی کیږي کا روزي کیږي خپل خواهشات دای په مخ وي د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابی نوم یې حضرت سفینہ رضی الله تعالی عنہ پکشتای کې روان سمندر کې کشتای متشوا چې کشتای متشوا په یو تخته باندې بهار ته کناراته ووت د خپل اسلامی فوج نه پته شوی و ځنګل و چې په ځنګل کې روان شو په لیار کې مخکې زمرای دی وډور شو خو دغه زمری ته یې دا غږ ور وکړ چې او د ځنګل زمره زه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سپویو د اسلامی فوج د لشکر نه پته شوی او دیار خطو دو ادغ اوسر د ازمرای پمځکا باندې الکای ورته خزاوی لکه سپای چې کله ریډ دی خپل در سره کی جلوند لکای درته خزاوی ساری پمځکا ورته کشیاش ورته روان شو ځون پر رسول وای داس ځون یې پر رسول وایو مخک ورته روان شو دای پسې حضرت سفینہ رضی الله تعالی عنہ فرمی چې مخکې زت پسې چټه چې وال یارته ودراول په خپل کې نشو ورته ویلای خو اشاره ورته وکړه روان شول مخکې درېمه چې کله مخکې کسه کانی خپل اسلامی او دای پچک زیر تا نوستای کلا کلا دا سے ناړ وای ازماری ناړې دوه خو چې چا په چړیاګر کې لیدلې وي د غاس وطن ناړوي چې کلا دای خپل आवाज وکړو چې دا دغه د پورا کړل چې په لیار کې نور حیوانات ضرر نقصان نور ورس جزا خپل فوج اسلامی فوج تا ور ورسدل خبره دا چې د پروردگار عالم دا درته وشای دا چې د خدای سره چې څوک دوستی اختیار د خدای د دوستونو سره څوک ملګرتیا اختیار حیوانات یې ها قدر پیژني حیوانات ها صرف یو انسان ده چې دا دشمنت تملا وته دشمنات ته پدکی بنیاد باندې په دغه بنیاد باندې چې عالم خو ته دا خبره کو د خدای د رسول خبره درته کو
د هغه دنیا د تبویې نه د بچ کېدلې خبره درته کو بیا ته د دغه سره دشمني کې بیا د انجام کې وي پروردگار عالم تا په علما نه ور نږدې خلق نشته دا د پته وي درته دا خدای یې د خدای پیغمبر هي عالم ته چې تکلیف zarar ورسو و چاته دی ورسو عالم د چا وارثای د پیغمبر وارثای العلماء ورثه الانبیاء د انبیاء وارثون دي پیغمبر ته د تکلیف ورسو چې پیغمبر ته د تکلیف ورسو خدای ته د تکلیف ورسو استوز په کتابه کې لیکلي دا خو د هغه خبرې وي اخو پر دا استوز په کتابه کې لیکلي دي د ورسته وخت کې د تو د علاقې د ډوب انتهایی حسین و جمیل جنکای مجاهد استود لیکلی دي چې روغ ارتا د کور ولر منستړي شول چې ته استود نصيحت ورته وکړه د کشمیر په جنگ کې د کشمیر ډېر نصيحت می استود ورته وکړه استود ور چې تا ویل چې په یو موقع باندې مشتره یو ملګری دوکا وکړه د کشمیر په جنگ کې ز او بل ملګری میر حسر خطو شو چې ورسته می اخبل ملګری ته وویل چې میزایل هاور سارا دا نور بیټری سامان ارڅ شي سارا د دغه چې کیم طرف ته په ځنګل کې وطن مخ کو د هندوستان د فوج چوکۍ و چې بالکل ستي د تاګ نه وطن اخر کې مې دا فیصله وکړه چې میزایل مرته ارته ولګو بیٹری توري نه سرچې مې باروبار کړل چې موویل په چوکۍ باندې مداز باروبار ک چې تو مخ کې ورته ودارې تو ختم شي خدا میزایل چې سیخ په چوکۍ پورې ولاګي د هندونه چې دا سیستم میں آرت شي باروبار کو چې کلا ځان د ورسته هغه تورینا هغه ارتلال چې مخمر وړو وښ زمرای ور سره ویلوړو استوز لیکلی دي ویل چې دغز ماری دا روغایرتا دا سر پر وسیله دا مخکر تروون شو سی زې څټه پسې چې وچې پاکستاني چوکۍ پورا وا چې دغه ځکه تیار وای استل دولته په اجرا کې استوز چې ډېر نصیحتونه مې ورته وکړل وی چیرته وی چې استوزا انتهایی حسین و ډېر خوشاله و د ډوبو په شیرخان باندې مشهور و شیرخان په دون کې شیرخان نوم نه ده دغه نو دغه سه ازارې زنه چوي چیرته وی چې استوزا په دا زپې قدر مې دای عزت مې دای په کور کې هر څه د یو شي خوري نشترای و دم مې دای چیرته وی چې استوزا ز صرف دان شر دلای چې خدای میش پسترګې ویني نور هغه خبرې چې وړي درته بیانولای نو شزن نشتم کې دلای بیا شهید هاشم کې چې څوک خوان پکې مې د دونه کشمیر جنگ کې شهید شو خبره مې دا درته کړله چې کله د خدای د دوستونه څوک ملګرتیا شریکو ور سره هغه انسان
په پروردگار عالم باندې انتهایی ګرون وي الله ته ډېر ور نږدې وي سگے اصحاب کہف روز چندہ سگے اصحاب کہف روز چندہ پین کن گرفتہ مردم شودہ دا سادی صاحبی آئی چھے اصحاب کہف څو نوجوان څو ژڼې وي د هغه وخت ظالم جابر بادشاه هغه اعلان کړی و چې هر څوک دا د مو د بتونه د مو د خدایونو عبادت کو چې دا نوی متونرته مو بچای کو نه داغا څو ژڼې نوجوانون سړی چې کله داو کو کتابینا کې درېمي چې دا داو دا هر وخت کو چې پروردگار عالم د امتحانات سره مې مخامخ مکه چې د امتحانات سره مې مخامخ مکه دا داو دا هر وخت ګوري میشتو ځوان چې پیسې مخکې شي شای نشته ګسته چې دولت تر مخکې شي شای نشته سول دا سړی دا کو هر وخت چې پروردگار عالم د امتحانات سره مې مخامخ مکه داغه کسون یو طرف ته اسلام دی بل طرف ته مرګ دی ځنې خلک وچ په وچه د چا ته ذهني تکلیف رسوي غلط سیاړی غلط الزامونه بیا خاص کر په علما باندې د دین په طالبون باندې د دین په ادارې باندې دا ورته یایي چې سړی دا پیسې در وخلا دا وایه خالي نه مرګ شته دی پکې نه څه شی شته پکې هیڅ شی نشته دی پکې خو دغه وکړه حتی ذهني تکلیف دغه پروردگار عالم دا تو په قهر باندې نشي کا کړهولای دا تو اچانک د بدای د دشمنی سره نشي مخ کولای دغه پروردگار عالم تو ته په وخت نه مخته مرګ نشي وستلای دغه پروردگار عالم دې تو دا امیدینا چې دا مخکې د کیمو سلسله درونه کړی دو په دا باندې د خړې خورې نشي اړولای ته څه خیال لای دغه کسون باندې هسي آیډي وکړه بادشاہ ته وویل چې دا ستو ژڼې دي دا د تو حکومت د تو بادشاہي د نه مانی د تو بتون ته سجدا نه لګوي دغه نه انکار وکړ
परवरदिगार आलम फरमी वरबतना अला कुलूबिहिम, परवरदिगार आलम फरमी چې مو د دې زړه مضبوط کړل. مخو مخ بادشاہ ته وویل چې د پروردگار عالم په مقابله کې دا د ټوله خبره تمیز نه تیار. بادشاہ ورته وویل چې مو مخکې دورادو، دایته وویل چې تو سوچ په وکای، غور په وکای، خپلون ته وویل چې لشکې په خبره پوي کوي. زه چې واپس اردریم مو ته پېشي وی بیا اخري فیصله وی. بادشاہ چې کله لوړ شو دای سره کښېناستل چې زوی خو ورک شو. فیصله یې وکړله چې چیرې په غره کې یوه چو درته وغوړي، دا چو دا غوندې یو غور غوندې چې پاکې نشي غلی بل دراک ختم دی. لوړل انتهایی ستړي په یوه غور کې سملوستل. پروردگار عالم الله پاک یې چې مو په یو انداز باندې د دې روحینه قبض کړ. د دغه کسونه می روحینه قبض کړل. پروردگار عالم فرمی وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. پروردگار عالم فرمی چې مو دای پشي وړخونه پالاړول او پکین وړخونه پالاړول. پروردگار عالم یې چې مو پالاړول. 300 کولا کپی وزی پخیرن پروتو آئی خودی تو اغا بدن توی ضرر نقصان دے چمجای دو ورسده. اللہ پاکی آئی چه گردم بے پالاڑا وال لکا وڑی کئی بچائی چه کلا صحیح نہیں پروت موری خوری کئی سر خوری کئی بروبار کو سیم لگی. پروردگار عالم فرمی وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. پروردگار عالم فرمی چې اده دایس پای اده چود پخله کې پاکه پروت و د مخ کې دوی پښې غزولې وي په داس خپل سار لګولای. 300 کلینا تیریږي 300 کلینا بهر ته بادشاہي بدلا. اغا ریکارډ غون موجود چې 10 ژنې کسون وی د حکومت نه بغاوت کړای و. دا ریکارډ غون پسې کسي پلونکای د پلونکی ځای پلونکای د پلونکی ځای چوي ژوندې ورکړو. پدانه ورسته یو داس دور هر درمی چې د هغه دور هر څه شي ختم دي. د حضرت عیسی علیه السلام دور درمی په دا دور کې اده پروردگار عالم د توحید ولې د الله د وحدانیت ولې دا خبره راونه. خو په حکومت کې بیا ځنه داسې خلق و چې دوی ویل چې خدای نشتا، جنت نشتا، جهنم نشتا، حساب کتاب نشتا. په دا وخت کې دی بیا روشيږي 300 کولا په خپل میانس کې سره او سره کښنوستر سره وی چې دا خو کافي خوب کړای دی. قرآن
چې دا خو ډېر خوب کړی دی. یو کاستا یې هغه روپۍ ورکړلې چې لوړ شه وږي وي بازور ته د بازور نه د خوروک سامان روړه خو داسې کاستا ورشه چې عام سلمون وي د هغه 300 کوله مخکې هغه سکې روپۍ چې دکاندور ته راکوي دکاندور ورته روندای دا یې روندای ورته چې په څه یې دته ودا پاتن نه دی خو یې چې مش خوب کړای دی خالي. بل کاسته ورجواته کله خبره درته عام شولا چې دا خو 300 کوله مخکې سکادو دا خو چیرې په خزانه باندې سیخ شوی دی. خبره مې دا درته کړله چې کله یې هغه روی وستل په دفتر کې هغه غونډ ریکارډ آی وکوته سادی صاحب دلته یای چې دا سبق مو ته وشای چې هغه سپای ها چې د هغه ژوندۍ ملګرتیا اختیار کړل ورسره روان شو دا د قیامت پرځ باندې د انسان په شکل کې ویلې د خدای د نیکه بندګانو ملګرتیا وکړه. یو روایت کې درېمې چې د یو لوی جهنمی د هغه شکل او د سپی ته ورغځ شي دا د سپی ور جوسا دا هغه جهنمی ته خدای دا لباس احته ورغل. خبره مې دا درته کړله چې د پروردگار عالم د نیکه بندګونه دغه ملګرتیا کوي د الله نیک بندګون مزه وروي د الله نیک بندګون علما دي د دین طلبا دي د دین ادارې چې پاکه قال الله قال الرسول ویشي په دا پسې پروپاګاندا ما کوي شکای ور سره چې شر نشي چیرې هم دشمنات مخالفت ما کوي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی اتق دعوت المظلوم نبی علیہ السلام فرمی چې د مظلوم د بدعان خپل ځون بچ ساتي فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نبی علیہ السلام فرمی چې د مظلوم د بدعا او د پروردگار عالم په منځ کې و پرده نه وي ډایرک عرش عظیم ته رسي. شکای ور سره چې شکای ور سره خو دعا و درته وکړو چې کله ها د الله نیک بندګون ته څوک ذهني تکلیف رسوي مجلسینا کې غیبت پروپاګاندا د دین په اداره پسې د دین په طالبون پسې د دین په علما پسې دا ازوروي تیر آہ ماز گردن بگذرد جانان خاموش تیر آہ ماز گردن بگذرد جانان خاموش رحمت بر جان خود پرہیزتین از تیر ماں. حافظ شیرازی آئی
چې د مو د زړه د احول غشای دا پاسمونینا نه براتې رشي د مو د زړه د احول غشای دا پاسمونینا نه ها د براتې رشي یا چې لش په هوشا په خپل ځون باندې رحم وکا دغ مظلوم دے بدعانا خپل ځون بچ ستا په هر چا چې د غضب لندا کړي کها په هر چا چې د غضب لندا کړي کها خطا ندرمي گزار د درویشانو رحمان بابا یای چې څوک د الله دوستون اتا ذهنی تکلیف رسوي اغا دردوي اتا تکلیف رسوي د اغي د قهر ولا بدعا نه دو کله چې بیا اغا غیشای په خلوص کو بیا ادا خطو کول بیا نشته دا خامخه دغه سره بیا مخ کیږي چې ریوا رندای وا چې دا بدفعلی کو ورسرای آغا ملګری ها پلیار روون یو د الله دوست نوستای پلوس کې لاشتا دو کیزه غنده بدی اپ خپل وسل سلا کې تلای دا د غن کې دا لاشتا وای دای چې کلا ور سره تیر شول اغه غندای به اغه د دې دغه رندای دغه په جمعې باندې اساس کې ولاګدل چې کلا هغه کاش د دې سره غلط تعلق و اخ چې دا ولید اغه لاشته دې الله د دوست نه یوړلا په د باندې په سار باندې ری منا کړلا ارندای په خوشولا چې د مو بدل یو خاص چې لش کې مخ کې تیریږي وس سار په سیړه کا نسکاریږي سیرینو ری کوچ د ننس یور لګیدلای دی اغه رندای ورته پپشه کې سملی چې څو وکړل تو وکړل ورته وی چې مو هیڅ نه دی کړی ورته وی چې تو وکړل اخ کاس ورته وی چې د تو سره د دغه سړی ناجایز تعلق وو د تو یې د معمولی تکلیف دا نک برداشت د امر د غصه چې په مو باندې په والل شریش د مو بیا یو حقيقي دوست رښتینی ملګرتیا او نه په غصه کېدو مو هیڅ نه دی کړی اغ بدل زنه وخاست چې لست ټایم وځي بیا سا نه واپکه خبره دا درته کوم چې کوشش کوي چې ځکه چې پروردگار عالم فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین اے هغه خلک چې توس ایمان اور وړای دی توس د الله نه ډارېږي او شی د هغه خلک نه مع الصادقین چې ارشتین دي ای مع المتقین چې هغه تقوادار دي څوک ځنه مراد دي علما خبره مې دا درته کړه چې د الله د دوستونو سره ملګرتیا شوراوي
परवरदिगार आलम फरमी वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। परवरदिगार आलम फरमी चे दे खल्क आई बिना बयाविन के आगा खल्क ब्या खास कर दे उलमा दे तुलबा दे दीन दे इदारे दो प वैल के वी और पता वैल के चशाई दी नारुल्लाहिल मुक़दा। पदागा वैल के यूर दाई चे परवरदिगार आलम पखपल कुदरत सरा बल कड़ाई दाई। दागा वैल के दे अल्लाह यूर दाई चे परवरदिगार आलम पखपल कुदरत सरा बल कड़ाई दाई। दो दे दगी कस चे दे अल्लाह दे नेके बंदगोने दुश्मनी ते हमला तड़ली हुई दगो वश पजड़ा लाएगी पजड़ा लकारा कट मिसाइल चे पर टारगेट बोने लगी हाँ वच पदग रंगो परवरदिगार आलम तो यही चे परवरदिगार आलम दे मुँह जड़ता तकलीफ ताए जड़ में स्वीजी वेरता यही चे मकसद में डाला जे तू जड़ता सजा देर का वो अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। परवरदिगार आलम फरमी चे आगा योरो दे दग इंसान वच पजड़ा बोंदे हमला को चे पर दुनिया के दे मुँह दे बनगुने दे अख्त जरता रे तकलीफ रसो पाप से दे प्रोपेगंडे कड़ले दे दीन दे इदारे दे मुखालिफत का दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वलमाने दे अगर दे मुखालिफत का नन में मकसद दादा वश दे जरता सजा दिल का खुदाई यही खुदाई इज़िल मुस्तर्रु नादानी कज़ीमा। इज़िल मुस्तर्रु नादानी कज़ीमन अकुल लब्बैक फतलुबनी तजिदनी। दा शायरी आई दे अल्लाह दे तरफ ना परवरदिगार आलम फरमी चे कला दे मु यू मजबूर यू मजलूम बंदा चे कला दा मुतफरियात को ब्याज़ा फौरन वर्ताया चे दे मु बंदा हाजिर ये आया सा तकलीफ था इधर था दे आलमगीर दे शाहजहां बादशाह दा आखिरी खबर रहता को पदा पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश पदा बुंदे हुकूमत वो दे दा ज़ियाए हाँ बादशाह आलमगीर शाहजहां पखपल दौर के लोय आलिम मुला जीवन नूरुल अनवार ये लिखल आए चे बेदगना बगैर यो कि मल्लोदास नष्टा चे बेदगना बगैर मुलो शवाई दे दहली पजाम तक मजदिगार मीन या वक पा हुकूमत के लोई मकाम पा वक्त के पता ना लोई आलिम न उबर यो कास वेरतारो गाय चे वजीरों ने देवरशा में लिबास शरीको वर्ताओ चे दा देवरशा में लिबास दे साड़ी दे पूरा वगस्तल जायज़ दी का नाजायज़ द वेरताओ वेल चे दाई पे पोशे चे किम बुनियाद खबर रहा के कोर तालोड शो कोर के वसियत वको चे कज़ा हुकूमत वनी वल ब्यातुस दास के चेरो का वेरताओ वेल चे दा हरून दे खबर आशिरिश वाला पाक चे दे वजीरों ने आवाज़ चे वजीरों हरूम कुदा खबर असरा जोड़ा शोला शाहजहां ता इतला वरसला बादशाह तारवे गोश्त ऐलान या वक़ा चे नाकाबंदी वक़ा चे बाहर ता वनवजी आलमगीर बादशाह दाद दग मोला जीवन शागिर्द दे प्लूरी चे दा खबर आवार वे दला सिख इकबाल इस्तोस्ता रोगाई चे तो खो आर्डर ये वेर कदनी वले वेरतावे चे दनी वले वेर वेरतावे चे ए खपल शागिर्तावे चे मड़ा किजार वखला चे जहां भी खपल तयराई शरीक चे किजार वखसला पाव दो सर शिरीश प्लूरते मंडा कलबल वरता चे बेड़ाई दा गार कशोला बास तबाश वले जका चे द खुद मोला जीवन मकाम पे रुंदा शागिर्द देव चे आखो पाव दो सर शिरी दाई दे खुदाई ना इमदाद ओड़ी
فوراً یې آرډر وکړ د خپلې خبرې نه فوجین یې په څټ کړل لیارې یې خلوصې کړلې خبره دا درته که چې د الله د دوستونه دغه سره شک کوي د علما سره شک کوي چې یو ور پروردگار عالم حیايي یو ور پیغمبر حیايي چې دا د مو وارثون دي خدای یې چې د مو په بنګون کې چې په ټول ناز جود د مناډریږي او علما دي بیا ته ویل دا دشمنی ته ملا تړي شکا چې شنه شکل لای ور سره بعد ما ورس خپل ځون په دنیا کې وه ها په دنیا کې وه ور سره مخ کېږي بیان درته ختمو دا یو خبره در سره غا کوي جماعت دا د خدای کور وي مخکې خو کا دا ورچا نزي پاري نه هو وینځو ځنه وراته روشي د خدای ظالمه دغه ګنا نه ته خبر یې چې ته وراته متیا دې ورکه بیا په دا باندې مخکې خو به بایدل اوس خدای بنشتای دا خوراته ویلوړي وی بل استنجا وراته کو اته د جمعې ورغاشي خو ځون خو د تباک دا چیرې هما کوي دلته دا ورچا نه په دازي کې یا لټای ور سره وخلی جماعت ته د خدای کور دی نور اصوبینا اور ډیر شا چې بیا په ځون د تبوی سره مخ کې کنا نور په دا ورچا نزي کې چیرې ها د متیازه دا کوشش ما کوي کنا میرا کسون تا ویلی پارین ګرځي رس په لاګیا وی بینځه کنا د بي کو امين پروردگار عالم چې دا مش سو ول سمار او په دا باندې مشته د عمل توفیق نصیب کې الہ العالمین په د حاضر جامع کچ د چا څه قسم خجتینا ای پابند ته خبري پروردگار عالم تعلیم خبيري د تو په علم کې شته مشته نشته پتا الہ العالمین ته د غونډه خجتینا په خپل قدرت سره پیراک پروردگار عالم کده چا بدای وای په نکای بدل کی کده چا دشمنی وای په دوستۍ بدل کی کده چا زړبدګای په مینا په محبت بدل کی کده چا نشتی وای په غنیتوب بدل کی الہ العالمین په د حاضر جامع کې لار بار په کورینا کې پروردگار عالم د چا په وجود کې څه قسم د بیماری جراثیم وي شفیع ته شفا د تو په قدرت کې دو الہ العالمین ته د غونډه شفا کامله عاجله په نصیب کې د بیماری غشي د غونډه د وجودینا په خپل قدرت سره لري کې پروردگار عالم د میر دغه علاقہ د سیزن د الہ العالمین ته د هر قسم آفات بلیات نه کا د جلې په شکل کې وي د اسمون د طرف نه کا د بیماری په شکل کې وي د مذکر طرف نه دغه سیزن ته محفوظ اوسته وانت د تو حق د ادا کول توفیق ورکې الہ العالمین می سفر په سفر کې په خیریت په عافیت کې لاره منګولې د خلول دولت نه ډکه لاره د هر قسم تکلیفات پریشانۍ نقصانات د اکسیډنټي دغه وبایي بیماری نه د غونډه حفاظت وکې الہ العالمین د غیب د خزانه نه ورته اسباب باروبار لاره پروردگار عالم د میر دغه نوې نسل کده دین په تعلیم کې لګیا دی کده دنیا په تعلیم کې دی غون په خپل مقصدینه کې کامیاب کې غون پروردگار عالم په دین باندې حق شلی کې په دنیا باندې حق شلی کې الہ العالمین کده چا اولادینا نه نیک صالح عمر درازي زمن ور کې چاته ور کړی دی اته تن نیک صالح وګرځوي پروردگار عالم مردګون باندې رحم وکي قبرینه بخچې د جنت جوړې کې جنت الفردوس په نصیب کې د شهدا روحینا اعلی الیین تورسوي الہ العالمین د میر د غسولینا په خپل دربار کې قبیل منظیر کې پروردگار عالم دغه ادارې سره چې څوک پکیم شکل کې امداد کو الہ العالمین دغه خلق ته دنیا حق شلی کې آخرت حق شلای کې ربنا تقبل منا انک انت